السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم او نن ما سره د بار ملک نه یو ای نه زمونږ یو ملګری فالوور چې بار بار یې مونږ ته میسیجونه راغلي د هغې د نورو ملګرو په نوښار اسماعیل خیلو کې چې دا حساسه علاقه ده او مونږ ورته یو حساس زون هم ویلی شو، حکیم آباد سره نږدې دغلته زیشان نومې نوجوان، یتیم نوجوان چې پلار نو د مور او د نیا واحده سهاره وه په دې دنیا کې، او هغه په رڼه ورځ باندې قتل شو او د هغه قاتلان نه دي نیوی شوي. لا نور د هغې والدینو سره د هغه کوم خاندان دی هغوی سره څه کیږي. دا عمران بای مونږ سره دې ټایم کې موجود دی، د هغې رشته دار او دغه قصه به کوي. هغه یو اپیل کوي دې نوجوانانو نه او کوم سوشل میډیا چې زمونږ اکټیویسټ دي، میډیا اکټیویسټ دي، مین سټریم میډیا نه، نو هغې یو اپیل کړی، هغه مونږ لایو الو، هغه سره به یو څو خبرې کوو، د دې واقعې معلومات به هم ترېنه کوو. عمران بای تاسو ته په خیر راغلی وایو او دې واقعي باره کې مونږ ته تاسو دا قصه لږه وکړئ، دا څه چل شوی و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تفهیم بھائی څنګه حال خیر دی جی؟ خیر دی. تفهیم بھائی دا واقعیا خو زه خو خپله باندې بار یم ورسیز کې ما او تاسو ته خو زمونږ د دې علاقې په باره کې معلومات شته. چېرې لکه دا کومه علاقه کې مونږ پاتې کېږو، زمونږ سره خوا کې ایلیټ سنټر او دا لکه کومه دې خوا آرمي چونی. نو دا واقعیا بله ورځ ما ته میسیج وشو تقریبا په 10:25 باندې، چېرې لکه د زیشان چې دی داسې کار کړی. دا زما سکا د تره زوی دی او بل یتیم هم دی، دی د ده پلار بهان مې کې وفات شوی. مونږ سره زلمی شو، د مور یو سخاره جوړ شو، اوس یې روزګار هم کولو او دی داسې په بېدردۍ سره لکه د کور دننه او په داسې علاقه کې چې یو خوا ورسره د آرمي چونی نوشیره طرف ته، بل خوا ورسره د آرمي چونی اکوړه خټک طرف ته، او ورسره بالکل په 2 کیلومیټر فاصله کې ایلیټ سنټر په داسې علاقه کې هغه دغه شو. بل چې دی وفات شو، پوسټ مارټم دا هر یو شی پولیس په خپل نگرانۍ کې کړی دی، پولیس راغلی دي، موقع یې کتلې ده. بل پوسټ مارټم کې دی لکه دا مرډر ډیکلیر کړی دی چې یاره 2 ډزه لګېدلې دی، مرډر شوی دی. هغه نور انویسټیګیشن ای خپله په دې باندې ښه پوهېږي. خو دی ووایي چې تاسو مړې سنبال کوئ، انشاءالله تاسو درېیمه کوئ، مونږ به تاسو ته مجرم دغه کړي. درېیمه وشوه، مجرم پته نه لګي. بل د دې نه مخکې ما اپیل کړو د خپل د فیسبوک د پاڼې نه، ما هم د پولیس نه ریکویسټ کړو، اپیل کړو او مونږ اپیل کولی شو چېرې تاسو مهرباني وکړئ په دې سیز باندې، ځکه چې دا خو یتیم دی، دا یتیم دی، بې سهاره دی، د مور او د نیا واحده ذریعه وه. که زه نن د دې مور ډېر سهاره جوړه شم، زه د هغه ځای نشم نیوی. بل هغې کونډې ټوله ځواني لکه دا د پولیس هم ریکارډ کتی شي، دا د علاقې خلکو ته هم پته ده، د کلي مشران وړو زږو ټولو ته پته ده چې هغې د دې زوی دپاره خپل سر سپین کو او په داسې ټایم کې تېنه دا زوی چې دی لکه مډر د ده وشو. نو زه خو ګزارش کوم، لکه ډېر خلک وایي چې یاره زه د ډي آی جي د کې پي کې وزیر اعلی د دغه نه، زه د دې ټولو نه مخکې د ضلع نوشیره چې کوم اعلی حکام دي، ډي پي او صاحب، ایس پي، ډي ایس پي، زه د دوی نه خواست کوم چې ستاسو علاقه ده، تاسو مونږ ته سړی راکئ. زه چې دی د دې نه بره عید هم وکړي، خو لکه زما خو تاسو د زما د علاقې مشران یې که نه. او بل تاسو ته پته ده په دې نوښار علاقه کې څومره غټ وزیر لکه د په نوښار کې دا په کې پي کې بلکې دا په دویم ځل باندې د تحریک انصاف حکومت دی. پرویز خټک صاحب زمونږ مشر د دې نه مخکې سی ایم پاتې شو، اوس وزیر دفاع دی، څومره غټ سیټ باندې دی. په دې مړي دوا ته د پاکستان تحریک انصاف خلک راغلي دي، عوامي نیشنل پارټي خلک راغلي دي. زه د دوی نه هم دا خواست کوم چې تاسو صرف دوا ته راځئ، تاسو نورم مخکې لږه خبر وکړئ که نه، تاسو خو بیکګراونډ وکتو چې دا خو یتیم هلک دی بې سهاره. او بل خبره داسې ده که پولیس راځي، زه د پولیسو نه مطمئن یم
د ای کارګردګۍ نه خو هغوی د دلته کې هم دا ثابت کړي چې یو بې اثرې هلک چې کوم وفات شوی دی د هغه قاتلان د دغه کې خپل اعتمادي برقرار وساتي که نه لکه د زورور سړي دپاره خو هر سړی چې دی دغه دی چې د کوم سړي په شاته سپورټ وي زور وي نو د هغه څه قاتل خو زر پیدا کېږي او چې کوم بې سهاره دی رور یې نشته شاته یې مټې نشته د هغه قاتل به نه پیدا کېږي نو مونږ هم د هغه مټ یو مونږ به اواز اوچتو په ستاسو غوندې تاسو ته مو ریکویسټ وکړو ستاسو د چینل په تھرو باندې خپل اواز اوچتو او دوی ته خواست کوو چې مهرباني وکړئ خدای رسول ته وګورئ او جی بالکل تاسو خبره کوئ دې ټایم کې چې کم مرګري مونږه جاین کوي لا دې نه پس به مونږه جاین کوي نو هغوی ته مونږ یو ریکویسټ کوو جسټس فارزیشان او د اواز سره کم از کم یو اواز ملاولی شو مونږ خبره کولی شو او دا خبره راوچتولی شو ستاسو ګیله او ستاسو خبره په خپل ځای باندې ده چې پولیس د دې قاتلان گرفتار کړي دا او دا مرګري مونږ یو ځل بیا په خبره په لنډه خبره پوه کړو چې اسماعیل خیل حساس علاقه اهم نوعیت ورسره ایلیټ سنټر دی او دومره حساس علاقه کې په رڼا ورځ باندې یو کور ته کس رادننه کېږي کسان رادننه کېږي او هغه ویشتی دی په دا نوجوان هلک تاسو سره مونږ په صدای نوشهره باندې د هغه پوسټ فوټو هم شیر کړو ینګ نوجوان هلک دی او د مور واحده سهاره وه د هغه قتل دا یو مهمه ده یو افسوسناک عمل دی مونږ په دې باندې افسوس هم کولی شو دې ټایم کې د هغوی چې کوم سپورټر دي د هغوی لواحقین دي هغوی مونږ سره رابطه کې دي بار بار مونږ سره په میسیجز باندې په واتس اپ باندې او اپیل کوي خپل اعلی حکامو ته خپل سیاستدانانو ته خپل مشرانو ته چې یاره زمونږ دپاره کم از کم مونږ ته انصاف ملاوېدو دپاره تګ و دو وشي مونږ ته د انصاف ملو شي عمران بھائی تاسو نه یو تپوس کوم زیشان چې کوم مقتول دی نو دا راته ووایي د دې پس منظر څه تعلیم یې څومره او د دې نه علاوه څه دشمني وغیره خو نه وه یاره تفهیم بھائی دا زیشان چې دی میټریکولیټ و تعلیم یې دومره نو شوق یې نو دې نه پس د باندې زما والد صاحب درزیتوب یې زده کړو هم په دې کلي کې حکیم آباد نه پس کلی چلے په حکیم آباد کې زده کړو نه پس چلے کلی کې د کولو کار او د دې کم از کم د 5-6 سال 7 سالونه میکسیمم دغه شان دی دلته کې لګیو د په کلي کې دا د درزیتوب کار کولو د هغې چونکې تاسو ته پته ده په پاکستان کې د لوډ شیډنګ مسله بجلی شته بجلی نشته د دې د وجې د هغه روزګار سره بیا زړه ونه لګېدو او بیا چې دی مطلب محنت مزدوري مې وکړو اوس ریسنټلی ځان ته چې دی دلته د کلي په دې سټاپ کې یو د بوسو دوکان اچولی او هغې ته به تلو راتلو مطلب څه دشمني څه بدي نه وه چا سره هېڅ چا سره هم بدي نه وه په دې کلي کې ښه یو خادم انسان و هر چا ته په نیمه خوله تابعدار او باقاعده چې دی لکه هر سړي ته معلوم دی دې 2-3 کلو ته معلوم دی چې یاره لکه زمونږ د فیملی چې څومره بیکګراونډ دی زمونږ چا سره د سوک سپېړې جګړه هم نشته دی زما والد صاحب ټول عمر محنت مزدوري کړې ده زما رونه دي ای خپل روزګار کوي کاروبار ته ځي دکانونه دي هغې ته سهار لاړ شي غریبانان او په ماسخوتن راځي دی به هم دغه شان د سهار به لاړو دکان ته ماسخوتن به راتلو په دغه ورځ باندې زمونږ په کلي کې یو غم شوی نو زمونږ په دې پښتانه معاشره کې بیا مونږ د غم خادو ته دې ته خپل روزګارونه پرېږدو خو هغې ته ځان رسو په دغه ورځ کې دی چې دی زمونږ په کلي کې یو غم شوی او د هغې د جنازې ته پاتې شوی چې یاره زه به دا جنازه کومه 2 بجې تقریبا میکسیمم جنازه وه او زه به دا کوم او زه به بیا هغې نه پس خپل روزګار ته ځم او په دغه ورځ باندې تقریبا د 10:25 باندې لکه خبر خوره شو کلي کې چې یاره لکه زیشان خو چې دی سوسایډ کړی اول خو واده داسې خوره شو خو چې بیا حقایق رالل نو هغه مډر دی حاجی ښه سوسایډ باره کې ویلی شو سوسایډ باره کې لکه هسې خلکو یو اندازه لکه چې کوم هغه ټایم کې پیله خلک رالل نو خلکو وی کېدی شي دا سوسایډ وي لکه چا خو لاس نه ویړو که نه خو چې پولیس رالل په موقع باندې پولیس چپ کړو تماچه نشته موبایل نشته هېڅ هم نشته دی بل د پولیس د انویسټیګیشن مطابق د پوسټ مارټم مطابق دا خو ښکاره خبرې دا خو سینسي خبرې دي چې دی دا دغه دی مډر دی او سوسایډ خو به چې تفخیم به یو ډز سړی کوي که نه 2 ډزه خو نه کوي جی بالکل
او بالکل مختلف ډیره سایډونو مننه نه لګېدلې. تاسو چې کوم معلومات راکړه دې ټایم کې ډیر زمونږ اکټیو ملګري هغه مونږ سره په لاین باندې دي زمونږ دا خبرې اوري او کوم د هغې مونږ شکریا ادا کوو او مونږ هغې ته ریکویسټ کوو چې کم از کم دا اواز مخکې ورسوئ د دې چې کوم د کونډې یو بې سهاره ښځې هغې هغه ماشوم ګل هغه کم بې دردۍ سره قتل شو د هغه قاتلانو ته چې واقعي سزا میلو شي کیفر کردار ته هغوی ورسولی شي او دا دې حوالې سره خبره ده ګرانو کتونکو ډیره مننه. عمران بھائی تاسو اخري کې څه ریکویسټ کوئ او یو ځل بیا دې ناظرینو ته او خپلو مشرانو ته همدغه باره کې اپیل ستاسو څه دی؟ زما اخیری اپیل دا دی د کے پی وزیر اعلیٰ صاحب ڈی آئی جی صاحب جی د پولیس جی څومره اعلی حکام دي زمونږ سپیشلی د نوخار وزیر دفاع پرویز خټک صاحب چې کوم دی غټ غټ جی خلک جی پراته دي. زما د ټولو ته دا درخواست دی خدای او رسول ته وګورئ چې لکه دا یو بې سهاره د نیا او د مور واحده یو ذریعه او دومره په بې دردۍ سره د قتل شو د دې مجرمان د زر تر زره په دې سیس کې او ټیم نه دی پکار او زر تر زره د هغه منظریام تراشي لکه مونږ دا یو خپل आवाज اوچتو او که په دې کې بیا هم سستروي کیږي او خبره لیټ کیږي او د هفتې نه 10 ورځو ته کیږي د 10 ورځو نه میاشته کیږي نو مونږ د ستاسو په پیج باندې نن आवाज اوچت کو سبب په بل باندې مونږ ورورو زو په بره مونږ خپل احتجاج بیا برقرار ساتو. اوس زمونږه دا ابتدایي کې مونږ اول په خپل فیسبوک باندې ریکویسټ مینت جاری کوو چې تاسو زمونږ دا مسله حل کړئ. اوس تاسو په د پیج په پاڼه باندې مونږه ریکویسټ کوو چې یاره تاسو زمونږ دا مسله حل کړئ او که بیا هم په دې کې سستروي کیږي نو مونږ به اخري په احتجاج راځو او احتجاج به مونږه د نوخار شوبره چوک ته راوړو. جی بالکل ډیره مننه عمران بھائی انشاءالله هغې طرف ته به هغه نوعیت ته به خبره نه رسي انشاءالله مونږ د رب نه دا دغه کوو مونږ پر اعتماد وکړو پولیس باندې مونږ پر اعتماد وو زه بې اعتمادۍ خبره نه مونږ پر اعتماد وو خو مونږ یو چې دا شی دی ضرور شي. جی بالکل مونږ پر امید یو انشاءالله دلته داسې افسران شته واقعي چې کوم انویسټیګیشن دی هغه به هم ښه کیږي ستاسو دا اواز دې له تقویت ورکول دا چې څومره ملګري راغلي دي دا ستاسو اواز دی دا چې کوم کمنټس وکړل کم موجود دي کم به بیا وروستو اوري کم به اوس اوري دې نه پس مونږ یو زمونږ د صحافیانو چې کوم د نوخار جرنلیست دي هغه به زمونږ یو ټاک شو ده مونږ به هغه ټاک شو کې به هم دا ستاسو اواز اوچتو او دا صدای نوشهره چې دی دا پلیټ فارم دا د زخمونو د نوخار او د غریبو د مظلومو خلقو د زخمونو مرهم دی او دا د دردونو مداوه ده او انشاءالله صدای نوشهره به خپل کردار د ادا کوي په څه نه څه صورت کې به هغه د خپلو عوامو سره ولاړي د دې عوامو د اواز مشرانو ته رسولو هغه کردار او امید لرم دا مسله به هم حل کیږي تر اوسه پورې چې مونږ سم اواز اوچت کړی دی څه خبره مو هم کړې ده مشرانو هغې طرف ته توجه ورکړې ده او هغې باندې اکشن اخیستی شوی دی نو انشاءالله په دې به هم اکشن اخیستی شي او انصاف به هم ملاویږي او قاتلان هغه که هر څومره مضبوطي نو انشاءالله دا پولیس نوجوانان او پولیس افسران چې کوم موجود دي زمونږ نیکنام افسران دي بهادر افسران دي ای به انشاءالله د دې دردونو مداوه کوي د دې په زخمونو به مرهم کیدي. ګرانو کتونکو دغه یو څو خبرې دغه اپډیټ ضروري مو ګڼل چې د دې متاثره خاندان دردمن خاندان سره یو څو خبرې وشي او د هغوی په زخمونو باندې مرهم کېښوی شي پټی پې کېښوی شي لږه سهاره ورته میلو شي او ستاسو دا کمنټس دا به هم د هغوی دپاره د سهاري باعث جوړیږي د هغوی په زخمونو او د هغوی د دې ټایم کې د درد او د زخمونو باندې د ملهم د پټی کېښو یو نوم دی د هغې ذریعه به جوړیږي نو دغه خبرې مونږ تاسو سره شیر کولې مونږ سره دې ټایم کې د یو ای نه عمران بایو
انشاءالله ملاقات به کوو بله لایو ټاک شو کې د الله په امان. ښه وشو ده یو